أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. سورة یوسف 65 نمبر آیت. د 65 نمبر آیت نه وړاندې هغه واقعیا ذکر کیږي چې کومه واقعیا د بارونو د کلاوهرونو بعد رامنځته شوه. دې ځکه نه پورې خو هغه واقعیا و چې کوم دوی لره ورسېدل بارونه کلاو کړي نه دي، د سفر حالات بیانول. الله تعالی وی ولما فتحوا متاعهم، هر کله چې کولا کړ سامانونه خپل متاع هغه سامان چې کوم د دوی د مصر نه راوړی او کومې بوجۍ چې وي، وجدون بمند بضاعتهم سرمایه خپل یا قیمت خپل، ردت الیهم چې واپس کړی شوی او دوی ته بوجو کې هغه سونا او پیسې بیا مندل چې کوم د غالۍ د راوړلو لپاره دوی وړی او سره نو دوی ډېر سخت خوشحاله شو او د ډېرو آثارو نه معلومه کړه چې دا سامان دوی قصدن ایښودلی دی او دا په خطا کې نه دی راغلی. قالو دوی ویل یا ابانا از من پلاره ما نبغي موږ نور څه غواړو. دا د خوشحالۍ اظهار دی چې ما نبغي موږ نور څه غواړو، یعنې دانې هم پوره راکړلې، ښه پوره پیمانه په پیمانه یې کمې نه و او هغه سرمایه چې موږ پسې وړې وه هغه یې بېرته رالېږلې ده. اوس دې نه خو نور د خوشحالۍ خبر څه کېدی چې په دې قاتو ورځو کې د هغه وخت چې کله دا ما نبغي جمله د تعجب شي نو دا دای معنی شو چې ما نبغي موږ نور څه غواړو، یعنې دا خو د خوشحالۍ خبر ده، لوی همدردي را سره کړله او معلومیږي دا چې د مصر بادشاه په موږ باندې ډېر مهربانه دی، مطلب بیخي ضروري دی په ډېر سختو حالاتو کې د مرسته موږ ته انتهایي د ضرورت دی. او دویم احتمال دا دی چې ما په معنا د ما نافیه شي، د نفي په معنا سره واغستی شي، بیا به رسې شي چې ما نبغي موږ نور څه نه غواړو. نو د دې مطلب به دا پلار ته خطاب شي چې پلاره ته صرف موږ سره د بنیامین ولېږه، نور پیسې در نورې نه غواړو چې نورې پیسې راکړه چې په دانو پسې ویسو، ځکه چې کومې پیسې موږ ته پکار دي پرې دانو پسې چې موږ کومې وړې وي هغه خو بېرته موږ ته میلاو شولې، نورې پیسې موږ له مه راکوه، دا شته پوره دي. خو دومره خالي وکړه د بنیامین د بوتللو اجازه راکړه. دا دوه احتمالونه مفسرینو نقل کړي دي. هذه بضاعتنا، دا زموږ سرمایه ده چې کوم موږ وړې وه هغه بېرته رالېږل، دا زموږ سرمایه ده. ردت الینا، چې واپس شوې ده موږ ردت یې ووایه، داسې ونه ویل چې یره شوې ده د دوی نه. نو دا دې وجې نه چې دوی ته ډېرو علاماتو نه اندازه لګولې وه چې دا سامان خطا کې نه دی پرېوتی او د دوی قصدن ایښودلی دی، لیکن هغه علامات دلته قرآن ذکر کړي نه دي، خو ډېر علامات په دې باندې داسې موجود وو چې د هغې نه معلومېدله چې سامان پکې دوی د پیسې پکې دوی بېرته ایښودلي دي او په خطا کې نه دي پاتې شوي. ونمیر اهلنا، موږ به غله راوړو د خپل کور د خلکو دپاره، اهل د کور خلک ته وایي، خپل کور د خلکو دپاره به غله راوړو. ونحفظ اخانا، موږ به حفاظت کوو د خپل ورور د بنیامین. ونزداد کیل بعیر، موږ به زیات راوړو پیمانه د یو وخ، ورور به ځان سره بوزو دغه پیمانه به زیاته ځان سره راوړو، نو ډېرې فایدې شولې. ذلک کیل یسیر، دا پیمانه د ورور چې کومه ده کیل یسیر پیمانه د اسانه. د ذلک کیل یسیر جمله کې هم احتمالونه دوه دي. یو احتمال دا ده چې ذالکه کې اشاره ده د بنیامین د بار ته اشاره چې دغه د پیمانه چې کوم ده دغه کومې حصه دانې چې د هغې ته اشاره شي، معنا به یې دا شي چې د بنیامین د اوښ بار میلاوېدل په بادشاه باندې اسان دي، ځکه چې لسو کسانو له دانې ورکړلې او پیسې یې بېرته ورکړلې، نو یو بوجه چې سیوا چې په مصر په بادشاه باندې څه دنیا ورانېږي دا په خوشحالۍ باندې ورکوي، دا آسان کار دی، دې کې څه مشکلات نشته. او موږ ته یې ویلي دي چې رایې ولې زه ول ورکوم، نو دا خو اسانه خبره ده. دا یو احتمال دی. دویم احتمال دا دی ذالکه کې د بنیامین د پیمانې ته اشاره نشي، بلکې دا کومې لس بوجې چې دوی راوړي دي چې د کومې یوې بوجې وزن تقریبا د 15 منو نه لږ زیات، دغه پیمانې ته اشاره شي چې د کومې پیمانه موږ راوړې ده ایښودلې ده، نو که موږ دوباره بنیامین بونځو دوه نقصانان برابر سره شي. یو د بنیامین حساب میلاو نشي، دویم موږ ته د مصر بادشاه مخکې نه ویلي ده چې که بنیامین هم رانهوستو چې تاسو هم رانشئ، نو بیا به 11 بوجې به ضایع شي، او چې کله 11 بوجې ضایع شي نو کوم څه چې موږ راوړلي دا خو ډېر لږ دي، په دې خو کار نه کېږي، دا خو سزن ته رسېږي نه، دا قات تېرولی نه شي. نو بیا به داسې معنا شوه چې ذالک دا موجوده غله چې موږ راوړې ده کیل یسیر، دا پیمانه لږه ده، نو یسیر په معنا
د قلیل سره بشي دا لکه پیمانه د ډیر نه ده او که د بنیامین اسی ته اشاره شي بیا به یې پیمانه د آسان سره شي بادشاہ ته آسان ده لیکن دا دویم قول چې کوم دا مضبوط قول دا راجح قول دی چې دا شته دانه چې کوم موږ راوړی دي نو دا لګي دانې دي دا زموږ ضرورتونه نه پوره کوي نو بنیامین بوتل ضروری دي چې دغه څه هم میلاو شي مونږ ته لس بوجي نورې میلاو شي لس بوجي تقریبا بده کې 15 مانو نه زیات دانې راځي 50 مانو نه لپاره جوړیږي نو بره طریقه باندې به موږ خپل ضرورتونه د قات دا ورځ به موږ تیری کو پاسانه به تیری کو دا دومره تاکیدات او دومره تحقیقي مضمون د زامنو پلار ته پیش په دې وجه باندې زامنو ته پته و چې مخکې موږ غداری کړی ده هغه غداری یعقوب علیه السلام ته پوره علم دی اوس را باندې پوره یقین نک نو په تفصیل سره خبره ذکر کړه قال نو یعقوب علیه السلام وی لن ارسله اس کله سره هم نه لګم معكم استاو سره حتی تر هغه پوری تؤتونی تاسو ما ته راوړی موثقا من الله کله کا وعده په نوم د الله سره د الله په نوم سره کله کا وعده شي قسمی چې د الله په نوم برته مضبوط قسم وخوري چې غداری بنه کو دا کس په موږ روغ رمټ راسپارو بیرته تا لتأتنني به چې تاسو به ما ته خامخ راولې دا بنیامین الا ان يحاط بكم مگر دا چې تاسو را ټول راګیر شي یو صورت د اساس د وسنه بهر ده اغه نه علاوه چې تاسو باندې احاطه وشي راګیر شي ټول څوک مو وجني ګوند غیر چې جلته وغورځولې شي د چا د لاسنه اخو جدا مساله د بنیامین د تاسو تر لاړ شي خیر دی بیا خو تاسو مجرمان نه باغی هغه به آسماني پیسرش لیکن تاسو روغ رمټ روانې کوړه لکه څنګه یوسف علی السلام سم کړی و او وای چې بنیامین ورکشوي د نشته او شرم خړلې د ورکشوي دا خبر دی یقین ول بیان لري نو قسم بر د خروج یا بټو رکیږي یا بنیامین ما تسپاري په دې باندې قسم ورک فلما اتوه هر کله چې رونو یې د یوسف علی السلام دی رونو راتلو وکړو په دې قسم باندې موثقه هم بکله قسم خپل سره یعنی قسم یې ورته وکړ الله تعالی باندې یو قسم وکړ د قصې وکړو قال الله على ما نقول وکیل یعقوب علی السلام ویل الله تعالی په هغه خبرو چې منګي وایو وکیل گواه دی یعنی په دې خبرو باندې وس الله گواش چې سړی مسلمان کډی رم ګناګار او مجرمي خدای الله تعالی یره hebat دار څه بڑګستانه سره موجودي نو الله په گواه کې د رونو پړونو کې hebat را ولاړ شي ير را ولاړ شي شیطانی وسوسه د لری شي اسنه چې بلار بیا حمله ونه کی نو یعقوب علی السلام دا خبري خلاصه دا چې خپل تاکیدات خپل تسریع وکړه او دا غینه بعدي بنیامین د الله تعالی په ذمہواری باندې وسپارو چې بس الله تعالی په خبرو باندې چې مونږه کوایو الله تعالی په گواه دی وکیل په معنا د ذمہوار سره راضي وکالت ذمہواری ته وایي او وکیل په معنا د گواه سره هم راضي او وکیل هغه چاته هم ویل کېږي چې کم چا باندې توکل او بروسه کوي اعتماد کوي دا ټول معنی د الله تعالی د ذات سره سمون خوري نو دا احتمال چې یا الله تعالی په خبر چې مونږه وایو گواه دی دا معنی ماره په قران ذکر کړی دا یا الله تعالی په خبر چې مونږه وایو نو دا خبره باندې توکل په الله دی الله تعالی باندې توکل چې الله راوستو نو که تاسو وجنه نم وجلې نشي او که الله نه راوستو نو که تاسو بچکوي نم بچکیږي نه معنی دا شو کعب احبار رحمه الله بدی آیت بارک لیکلی دي چې علامه نقول وکیل وای مکه یوسف علی السلام چې یعقوب علی السلام ولېګو نو په زمانو باندې ډېر حد پر اعتماد به اعتمادي پینه مکه یو غداری نه وکړي نو دا علامه نقول وکیل جمله الته یعقوب علی السلام نو ویل شاله دا ور زمانه دونه غداران نه دونه خراب بنئ خو دې څنګه نو کې د یعقوب علی السلام اعتماد په زمانو بالکل نشته په زمانو باندې اعتماد نشته خپل زوی الله ته وسپاره او ویلې ګر دی وجنه چې ډېر آثار نو یعقوب علی السلام اندازه لګوري و چې وجنی نه ځکه ته یوسف علی السلام چې ډیرونو سمره کینه او بغضو دومره د بنیامین سره نه د اندازه د کور نه یعقوب علی السلام ته پته لګیدلی و دوی مدادا چې د یعقوب علی السلام د اندازه هم و چې دا رونه په یوسف علی السلام په ورکول باندې اوس په خیمانه دي ځکه څه پیدا حاصل نه کړه د دوی خیال دا و چې یوسف علی السلام ورکشي نو موږ ته به خسرې وي او تر اوسه پورې موږ ته چا خسرې ونه ویل او یعقوب علی السلام په دستور سره زمونږ خفا دی او ناراضه دی او خوشاله رانه نه دی نو هغه ارمان زمون پوره نشو چې کم د پاره موږ یوسف علی السلام ورکاو نو د دې وروسته دارونه به د کار باندې سخت په خیمانه بل یعقوب علی السلام د دوی پلار او پلار سره مینه خو یو پتری شي د خامخ دار څخه چا مینه ای بچ د الله پیغمبر سمره هغه وسنګ اخلاق لري څنګه کردار وای دا او د یعقوب علی السلام په مخ باندې مستقیل وو کې بېږي مخ باندې وو کې لارې جوړي او نظر یې زی نظامونو سره خامخ احساسو چې کار مونږ غلط کړی د شرمېدل کار هم کړی دی
نو الته کې په زامنو باندې یعقوب علیه السلام اعتماد لار لیکن دلته نه لارو نو دا جمله یعقوب علیه السلام ویل خپل زوی الله ته وسپاره کافي اخبار وایي چې کله دا جمله یعقوب علیه السلام ویل الله تعالی خپل ذات باندې قسم وخوړو چې کم زوی دې ما ته سپارلې دي دا زوی او رکشوي زوی دواړه متبرک برته حواله کو وې د دې واقع نه وروسته الله تعالی یوسف علیه السلام بنیامین دواړه یعقوب علیه السلام ته ورسول دې ځکه نه پورې یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام مختصره واقع شو اوس د دې واقع نه چې کوم سبقونه زمونږ ته ملاويږي دا قرآن د هدایت کتاب دی او دا مسله معلومه ده چې په قرآن کې یو آیات او یو حرف سوچ یو حرکت هم زیاتی نشته بے پیدې نشته دا خو د قصو د افسانو د ټیم پاسج کتاب خدا نه دی دا خو ساس هوایی فلمونه خو نه دي چې سب بنیاد نه یو چا جوړ کړی ډایرکټر جوړ کړی د شیخ نه دی دا خو آسماني کتاب او دا د امت د هدایت د رهنمایي لپاره دی اوس په هغه مضامینو باندې بحث کوو چې کوم سبقونه دی واقع کې مونږ ته ملاوي دي کې اولنې سبق مونږ ته دا حاصل شو او دا مسله معلومه شو چې یو پلار د هغه ځامن نافرمانی وکړي غداری وکړي لکه یعقوب علیه السلام ځامن په دې ځکه کې 15 شپږ غوټي غلطیاں وکړي غوټي غداري وکړلې اولنې غلطي دا وکړه چې کله یعقوب علیه السلام نه یوسف علیه السلام بوته نو دروغ وادي وسره وکړي چې موږ به حفاظت کوو او دا وادي اول سر نه اراده دا و چې موږ یو وجه پرې دوی کنه نو اول وعده وکړه او د وادي خلاف ورزي وکړه دوی مدارج یو وړو کې ماشوم د وو کالو ماشوم په وګ باندې وړه د پلار د مخې او جو پلار بنا کې زمکه ته راګزاره او بیا بلاره باندې ته پیغورونه کوا امنډي ته وها او باخر کې کوی ته گزاره په قافله باندې خرڅوا څومره لوی جرایم دي یو معصوم بیګونا معصوم سره دومره بیرحمي دا ډېر لوی جرم دی او د دې نورسته یعقوب علیه السلام ته دومره درد رسول چې دا هغه سولیخ کال هغه د لاس کړي ګرنځي دغه نه علاوه چې کوم دی نو د دروغ کمیس په یینو باندې ستور کول او بیا د الله پیغمبر ته پلاټ دومره دروغ ویل چې دا شرم خورلې دی دا پکې بل ناجایزه دا ټول جرایم چې راجمه کینو د زامنو جرایم ډیر زیات غټ جرایم اوس مسله دا ده چې کله زامن دومره غټ مجرمان شي پلار ور دي سره څه کوي نو چې کله زامن مجرمان شي د دې صورت دی دومره غټ جرم ته وشي یو صورت دا ده چې دا پلار به اندازه ولګي چې آیا د زامنو اسلام ممکن ده کو ممکن نه ده او دا بر خپل غلطي باندې په پخیمانه شي او په پخیمانه بنشي نو که فرض کا د پخیمانتیا اندازې وجه دا غلطي غټه ده خو پخیمانتیا صورت نشته پخیمانه کی او داسې د امید د هدایت اندازه ته وا نو زامن به د کور نه جدا کوي نه او دا به شړی نه بایکاټ وسه نه اعلان نه بلکې دې سره بیا هم لیندن برابر ساتي چې توبه وباسي او توفیق نصیب شي یعقوب علیه السلام خپل زامنو کې توبې اندازه لیدلی و چې جرم یې کړل خو توبې اندازه پکشته دومره خراب نه توبه وباسي یو ځل به خياريږي خپل جرم اعتراف په خپل باندې کوي همدغه سی وشو چې به اعتراف په مصر کې وکړو توبه وستله او باقاعده یوسف علیه السلام بخو کې پریوتل معافی ته اوختله نو هغه اندازه چې یعقوب علیه السلام له غوړي ورشتیا شو او کدا صورت نظامن دومره د قانون وتلی چې د پلار یو خبره هم نه مانی او په هر ځای کې نافرمانی کوي جګ مخالفت کوي د دین او د شریعت سپکاوی کوي پلار به دې باندې مکلف د جدي سره کلک بایکاټ اعلان کوي ویشل چې باقی معاشره خراب نه کی کسران به گمراه نه کی بیلاری نه کی او امت د پاره د ناسور جوړ نشي نو شړل او هغه سه بایکاټ اعلانول د ښکار د فرض عین د پرې صورت کې د لپاره چې امت مسلمه او مسلمانان ته خبر چې د شین دونه خراب شوی دي چې ګوره پلار وشړل بایکاټ ته وکړو ځان ته ساتي یو دا مسله معلومه شوه به مسله دا معلومه شوه چې کله زامن جرم وکړي د جرم نورسته چې کله بده کې د هدایت اندازه موجودي نو د سره معاملات خصاتي خو معاملات به سره کوي نو ګوره یعقوب علیه السلام زامنو غداری کړل لزوی ته ورکړی دی لیکن دغه ته اثر باندې چې دوی اصلاح به وشي او دوی په خیمانه کېږي په خیمانه دي نو بیا وسه معامله خو وکړه بنیامین یو سره بیا ولېګو نو دا د دوی مسله معلومه شوه چې کله د امید او د هدایت امید موجودو معامله به سره خصاتي او معاملات به سره کټ کېنه درې مسله دا معلومه شوه چې کم کس تاسو سره غداری کړل او خیانت یې کړی دی او ته محسنی کدا پلار دی کدا اسلامی قائد دی که هر سوچ دی او دی زوی یا د رعایا قوم سره غداری کړل نو د دې څه چې کله د څه خبر ربیع نرم ساتي چې کله د هدایت امید موجودو لیکن دا خبره بیا ساتي چې کله مو دوباره خېګړه کوله نو وریاد بکې چې مخکینی ځل باندې ګورې د سره ذکر کړو پکار خود سي رسیدا لیکن خیر دی زړه سره سینه کو څه بل شان ربیع اسلامي ربیع سره کو د وریاد نو بده وجه باندې یعقوب علی السلام وریاد کړو چې آیا به تاسو باندې د اعتماد وکما ته بنیامین بارکی لکه څنګه چې د یوسف علی السلام بارکی تاسو باندې ما اعتماد کړو چې ورکړم را لده نو ته وریاد کړو
اگر چې زوی وسلېګو منی کاوي نه لیکن وریا دې کړو نو چې کوم غدار او دوکباز خايني او دوباره څخه غړه کې هغه وخت څخه غړه کې چې کړه ته هغه کې د هدایت اندازه لګي نو الا چې کله د هدایت اندازه وکینو خو غړي میګړي بوسره نه کې نور په هوا کې بینو هغه د پر قران به بل قاعده خول چې بعد دعا علیه بمثل ما قد علیکم دومره زیاته وسره وکړي چې څومره سره کړي دي بل مقابله برابر کو ته کوم وسره وکړي هغه جدا صورت لیکن چې کله د کې توبې او د پخیمانتي اندازه موجوده ده خګړه به سره وکړي خو وریاد بکی چې کم از کم لګوند غیرت پکې نورم راتی شي او دا ونه وي چې را بس دا یو دې سړی دی چې خو سکه پته نه لګي کې بده سکه نه پته نه لګي بس یو بوټي درو او منډي ته پوری شروع کی د سی بوسر نه کی وریاد بکی چې مخه دې سکړلا او جواب دې سی پکار دی لیکن خیر دې مال سره سی ونه کی بل مسله دا معلومیږي چې چا د قسم ورکي او خبره باندې ذمہوار جوړه نه قسم به د قسم نه ورکي چې را د کار باندې قسم نه ورکي چې هغه د وس نه او دغه د وس نه بهر خبره ته قسم ورکي د سی وکي دا هم د آیات نه معلومه شو ته کوم ځای نه معلومه شو یعقوب علی السلام زامن له قسم ورکي چې زما به ماته حواله کوي البته یو صورت کې حواله نه کوي نو قسم بدر پسې نه چې تاسو ټول څوک ابګیر کی او د سر منم یو وجنی هم بجل کې واچي نو باغ ټینګ تاسو د قسم ذمہوار نه او دغه قسم چې چاله ورکي رسي قسم به ورکي دغه د وس لاندې د وس نه بهري رسي قسم به نه ورکي یعقوب علی السلام ته اندازه وا نو زګه دا ټکه ترابیر کې چې ګورې کټول غیر شوی نه خیر دی قسم بدر پسې نه دا دی بل مسله معلومه شو اخیرانه مسله دا معلومیږي اخیرانه دوه مسلې چې دا معلومیږي چې کله چاله قسم ورکي او چاله وعده اخلي نو بقص چا په قسم او وعده باندې با پورا یقین نه ساتي دا هر څوک چې پورا یقین په نه ساتي چې دا به دا وعده خامخه پورا کوي زما سره د قشن ربي کې څنګه وعده زما سره کړل او بیا په دې زمانہ کې خصمه او خلک بیگانه یو سو حساب لبل سو یو ټیم د لسو کسانو سره بلا وعده کړي مخالف وعده کړي دا خو بل زمانہ ده لیکن هغه زمانه متعلق حکم داده چې بچا باندې په پول اعتماد نه کوي وعده به واخلي خبره به سو کې قسمونه گواهان فرض تسریب وکي لیکن اعتماد به بیا هم پورا نه ساتي پورا اعتماد بچا باندې ساتي پورا اعتماد په الله باندې ساتي چې الله د سوګړه کیږي که الله د سوونه کړو نه کیږي چې الله یو کار کوي نو سړی به تاسو سره دروغ وعده کوي خیانت به کوي لیکن الله به کار پوره کوي نو د الله تعالی برد ذهن او اراده ولا بدل کوي بل خبره به ور واچي او ټیک سا وعده به پوره کوي الله پر اسباب برابر کې چې وعده پوره شي ځکه یعقوب علی السلام په اخر کې ویل چې الله تعالی په هغه خبرو چې مونږه وایو الله تعالی به وعده یعنی خبري الله سمې تاسو نه سمولې بس مخبر تسری صرف وکړه او اخیرنه مسله د فقہ معلومیږي هغه دا چې د وکالت بالنفس چا د نفس ذمہواری اخیستل چې کدا کار دې سړی ونه کو او د ټیم نه حاضر نشو بس دا په معاش او زبر ازلی کا مزه ذمہواری تملیک بالنفس دا جایز لکه مثال به تور باندې یو مقدمه را یو مجرم گرفتار شوی دی او دا مجرم نه سو وخت پورې کوړه لګل کېږي ضمانت ته خستل کېږي چې یاره دا به کوړه لاړ شي خود تانکي ورځ به مقدمه ورځ به حاضرېږي اوس احتمال لږ د مقدمه ورځ مسړی ایسته وته اړو حاضر نشي احتمال په کېشته او یو بل کس را پاسه د جزې ذمہواری کوم کله حاضر نشو دغه وځي به حاضر شم ذمہواری ما د تملیک بین نفس نو دا د ځینې علماء رائے دا د جایز دي د دې څخه نه معلوم شو ځکه یعقوب علی السلام د زمانونو ذمہواری واخیستل چې ګوره تاسو می ذمہوار وي تاسو ماته بنیامین سپاری کوم نه سپارو تاسو ذمہواری کې ماته مجرمان ثابتېږي او زمانه دغه ذمہواری قبول کړله د تملیک بین نفس معلوم شو لیکن بده کې د امام مالک رحمه الله اختلاف شته هغه هم د خپل مسلک یو لوی عالم دی چې تملیک بالنفس اچا مکوا د ناجایز دی هغه وی د نفس ذمہواری ماخله او تملیک بالمال وی جایز دی د په اتفاق جایز دی تملیک بالمال ته ویل کی کفالت بالمال تملیک نه کفالت بالمال ذمہواری د مال اخیستل دا په دې طریقه باندې چې سړی راغستانه قرض اخلي او قرض تر چې کله قرض اخلي نو صاحب اصل یقین نشته چې ته پیسې بدر کوم ته بیا نه راکې عام خلک د سې پیسې واخلي بیا پټیږي اخو دې کوي اکثر غداری کیږي نو قرض خو دې منما اسلامي ذمہواری ده چې مسلمان له قرض ورکې اجر دې ثواب دې د مجرمانو ته کمزور غریبانو سره بلاس کې دا خو شرعي مسله ده بخل نه کومه لیکن پتا می اعتماد نشته راکې بنو ذمہوار مسو کی او بل را پاسې کې چې دا پیسې ول ورکې پیژنم نه خسړې دي لیکن په الحال پساو شوی دي او مجبوری ډیره شوی ده قرض ول ورکې دا ور نکو او دغه داری کول از ذمہواری پیسې بزدر کما دا شی په اتفاق باندې جایز دي خود نفس ذمہواری غستل امام مالک رحمه الله وای دا ټیک نه دي دا ناجایز دا دې ځکه نه پوهی دا دغه